او تحصیل کاټلنګ عوام په دې وخت کې د اسسټنټ کمشنر کاټلنګ سره ولاړ دي. سه په دې وجه باندې اپریشیټ کوو چې به اپریشیټ کوو چې مطلب دا دی هغه یو ښه اقدام اخیستی. تاسو وګورئ چې نن اتوارو راغلی دی نو چې مونږ په خپله ټیک شو. स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 रुपए सिर्फ एक मरतबा। रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद काम का आगाज, कम वक्त में इंस्टॉलेशन, मजबूत और काबिल एतमाद नेटवर्क, बगैर रुके बगैर डिस्टर्बेंस कनेक्शन करें। राब्ता नंबर इसरारुल्लाह 0346 0986 467, उस्मानुल्लाह 0318 482 8880, तारिक अहमद 0307 83000925। स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट ऑफिस एड्रेस कसकोरोना, गांव कहोई बरमोर, तहसील काटलिंग। स्मार्ट लिंक एंड स्काई सुपर इंटरनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जोरखान मोतासो ګوره تحقیق نیو نن سبا په کاټلنګ کې چې کوم ایشو شروع ده هغه د ټول قوم ته پته ده، تحصیل کاټلنګ ټول عوامو ته پته ده او تحصیل کاټلنګ عوام په دې وخت کې د اسسټنټ کمشنر کاټلنګ سره ولاړ دي. نن کاټلنګ کې مرکزي تنظیمي تاجران او دکانداران او دوی مس کې یو میټینګ شوی دی په عربي جماعت کې. سپټیج به تاسو کتلی وي هغه کې زموږ سره چې موجود دی مرکزي تنظیمي تاجران صدر سراج الاسلام صاحب، دوی هم په هغه میټینګ کې دا پوښتنه ترې کوو چې د دې میټینګ مقصد څه و، د دې دکاندارانو د راغونډولو مقصد څه و، دغه دکاندارانو ته تاسو څه ووي او مخکې چې دا کم د اے سی دا کم اقدامات چې وشو په دې کاټلنګ باندې د اے سی چې کم د ریړو والا یا دکاندارانو والا سره چې کومې خبرې اترې وکړې او د ریړو والا ځای جوړ کړو، په دې باره کې د مرکزي تنظیمي تاجران صدر سراج الاسلام صاحب سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر صاحب نن ستاسو یو غونډه وشوله، د دې غونډې په هکله راته ووایه او بل چې کوم اے سی صاحب چې د اوسه پورې کوم اقدامات واخیستل په دې حواله باندې تاسو څه وایئ چې د دې د قوم ته د علاقې ته دکاندارانو ته څه فواید دي؟ د ټولو نه اول خو نن چې زمونږ کومه غونډه وشول نو د دې نه مخکې مونږ یو 2 میټینګونه کړي او په هغې کې مونږ مشترکه دا فیصله کړې وه چې به دکانداران راغونډو. تاسو په هغه ټایم باندې حاضر وئ هغه ورځ چې مونږ د ایس صاحب سره ملاقات وکړو نو ایس صاحب وایي چې تاسو ما ته وښیئ چې زما په خبره باندې څونه عمل وشو. نو تاسو وکتل چې په بازار کې تقریبا ښه کافي انکوریجمنټ وشو. کم دکاندارانو چې تواړې بار وې هغې کوزې کړې، چا کټ کړلې، د دکاندار د دکان نه بار چې کومه سوداګانې پرتې وې هغه مونږ هغې ته ووایي هغې دن نه کړې. په هغه باره کې نن مونږ میټینګ راغوښتی او د ټولو نه اول خو مونږ دکاندارانو ته ووایي چې بهی دغسې ایسي صاحب دا خبره کړې وه تاسو لکه دغه ختمې کې تواړې ختمې کې د نالۍ نه چې کومې رابار دي. او دویمه خبره چې دکان نه به بار سودا نږدی. دریمه خبره دا ده چې ستاسو دکان ته مخامخ یو دکان دی، بیا برنډه ده او برنډې پسې بیا ګاډۍ تاسو درولي، ګاډۍ ته بیا ګاډۍ ودرېږي یا موټرسایکل، نو دا شی روډ بندوي. نو په دې کې عوامو ته تکلیف دی، دکاندار ته هم تکلیف دی او ایس صاحب هم دا نه خوښوي. نو مونږ دا ایس صاحب په دې وجه باندې اپریشیټ کوو چې مطلب دا دی هغه یو ښه اقدام اخیستی. تاسو وګورئ چې نن اتوارو راغلی دی نو چې مونږ په خپله ټیک شو، دکاندار ټیک شي، تاجر ټیک شي، سودا ګرانه نه خرڅي، ملاوټ نه کوي، مطلب دا چې تجاوز نه کوي. نو ایس صاحب هم نن د اتوار ورځ په کور کې به ناستو که نه. نو چې ایس صاحب زموږ د عوامو دپاره راځي نو عوام هم په دې خوشحاله وي، دکاندار هم خوشحاله وي، تاجر برادري هم خوشحاله ده. خو لږ غونته کې د و چې کوم ایس صاحب نښې کړې وې نو هغه نښې ډېرې دکانونو طرف ته وې، د نالۍ نه پورې وې. نو چونکې هغه زموږ د ملګرو هغه نقشې راوړلې، هغه نقشې چې کله هغې وکتې نو په دې فرش نه د دې بره روډه پورې 13 ځایه دا مختلف دغه دی پیمایش دی. نو هغه پیمایش په مطابق باندې دا دکانونه جوړ شوي دي. اوس ته نوې کسانو راروسته کړو خو چونکې زاړه آبادي چې ده دا په هغې پیمایش ده. نه خو ستاسو به مخکې صاحب موږ ته ویلو چې به زه پاخو دکانونو ته څه نه وایم او کوم چې تجاوز دی شټرې رابر کړي نو انشاءالله هغه موږ نن دکاندارانو سره هم دغه خبرې وکړلې او هغوی ته ما وویله چې بهی ځان سم کې ای صاحب زموږ سره سویمه ده چې موږ ټیک یو، زیاتې نه کوو، نرخنامه غلطه نه استعمالوو، مطلب دا دی چې ملاوټ نه کوو، د ریټ نه سیوا چیز نه خرڅو. روجه هم ده په جومات کې ورته دا خبره ما وکړه چې بهی الله ته مخکې د جومات خاطر وکړئ
او تاسو زیاتې مه کوئ نو ای صاحب تاسو ته هیڅ نه ډېره ښکلې خبره مو کړه دا بل صدر صاحب که موږ وګورو نو د ګاډو چې دا کومه ایشو روانه ده اے سی صاحب ورله سایټ ته یو ځای هم پرنټ کړی دی په کرایو له اخیستی دی ځینې کله ریډو والا خولته تللي دي خو دا ځینې اوس هم په دې روډ ګرځي دا کومې ریډې چې په دې روډ ګرځي دغه دی اوس هم موږ ته یو ریډۍ ښکاري دغه هلک په منډه کړې ده دا وګوره ښکاري دی ده نه که نه د هلک په منډه کړې ده دغه ریډۍ چې روډ بلاک کوي خلک دغه دی دا مین زموږ د کاټلنګ په دې مین روډ باندې د دنیا کلي دی آبادي د امبولانس پې دې راځي نو تاسو په حیثیت صدر دلته کې دوی ته دا نشي ویلی چې دا کار مه کوئ اپله دی نو لږ په دې کې څنګه چې تاسو ته پته وه د ای صاحب پیله کلي کلچري چې و نو پای کې د ټولو نه پیله ما دا خبره اوچته کړې وه چې بهی په دې بازار کې چې کومې کولاو ګاډۍ دي بېشماره دي او ډوسه تعداد یې نشته دی نو په دې باندې کنټرول پکار دی کومې لوډرې چې راغلي دي په دې باندې کنټرول پکار دی نو ای صاحب یو ډېر ښکلی اقدام وکړو دا مخکې هم شي خو کامیاب شوي نو دا اوس په ای صاحب منحصر ده زموږ په انتظامیه منحصر ده په ټیمو یا ټیمي سټاف باندې منحصر ده چې هغوی په دې باندې څونه اقدام کوي نو ما نن په جومات کې یو تجویز پیش کړ او دا زه تاسو په حواله باندې هم وایم چې ټیمو صاحب دې خپل سټاف راوباسي او دا ګاډۍ دې رجسټرډ کړي هرې ګاډۍ باندې چې کله نمبر پلیټ ولګي یو نمبر وي د دې نو د دې به ټیمې ته هم پیدا وي او بل دا چې هغه به د دې چې رجسټرډ شي نو یو نمبر نه پته لګي چې دا ګاډۍ څوک والا څوک دی او د کم ځای دی دا خبره ما مخکې هم کړې اوس بیا هم کوم چې په ګاډو کې مزدور کار هم شته خو په ګاډو کې 2 نمبر خلک هم شته کوشش پوره کوي نن ټول تاسو ګوره روزه په خولې باندې ټریفیک والا مخکې اوس هم تاسو دغه دی اوس هم ټریفیک والا چې دی نو ګاډو والا به کړي نو ان شاء الله دا په یو ورځ باندې ټول ملک یا ټول علاقه نه ټیکيږي دا کوم طریقه چې ای سی صاحب یا ټریفیک والا یا ډي سي پي صاحب ایس ایچ او صاحب زموږ انتظامیه چې کومه طریقه شروع کړي ان شاء الله چې دې دا دوه یک ردینه پس شته ای سی صاحب یا ټي ام ای والا دا ریډۍ بودی نو تاسو تنظیمي تاجران چې ځان ته صدران وایي مشران وایي د علاقې دوی پسې به دی چې دا راپرې د غریب دی د مزدوري کوي بالکل زما ذات تجویز دی چې بالکل ورته ونه وي او داسې کار دی چې ما د ای صاحب سره یو خبره ستاسو د وړاندې وکړله چې چونکې دا لاندې ځای دی نو چې یو مونږ بره مو ګورو نو د بره کسان به دونه تکلیف نه کړي لاندې به نه ځي او د لاندې کسان به بره نو د ګاډو به څه ناڅه خرڅ کېږي او چې څه ناڅه خرڅ کېږي نو الریډي هغوی به په هغه ځای باندې یو بل ستاسو په وساطت باندې یو تجویز پیش کوم چې کوم ځای کې دا کیمپ جوړ شوی د ګاډو والا دا منډۍ چې جوړه شوې ده نو دې ته چې کوم پرنټ ته 2 دوکانونه دي دا غلط دي دا 2 دوکانونه په داسې جوړ دي او دې ته شاته ټول پرده بنده ده نو زه ټیمو صاحب ته دا درخواست کوم چې دا دوکان په داسې شي قبله په نرخواته په اوږدوالي شي نو ټول مارکیټ په ښکاري شاته ګاډو والا به دا په قبله په نرخواته پکار دي چې پرنټ هم شي خو دې غاړې ته شي نو دا په یو طرف ته نه چې قبلې ته مخ دی نو شاته ته نه ټول دوکانونه پناه دي ټیک شو صحیح شوله ډېره مننه صدر صاحب او د نننۍ څنګه چې کتونکو نن د دوی د تنظیمي تاجرانو او دکاندارانو یو میټینګ شو موږ دغه میټینګ تفصیل اخیستل چې د میټینګ کې د مرکزي تنظیمي تاجران صدر صاحب او داسې نور دکاندارانو پکې شوي نو هغه خبره واضح شوله بقول د دوی چې یاره موږ د دکاندارانو ته دا هدایت وکړه چې تاسو چې کومه ای سی صاحب ویلي دي په هغې خبرو باندې عمل وکړئ د خپل دکان مخې ته ریړۍ ګاډۍ یا داسې تجاوزات مه کوئ چې د هغې د وجې روډ بلاک وي او عوامو ته په آمد رفت کې تکلیف وي چونکې که په دې وخت کې موږ دا اقدامات دا اپریشیټ نه کړو موږ د دې مرسته ونه کړو نو دا به عمر له دغه شانتې د کاټلنګ بازار چې تاسو پته ده په دې باندې بلها کلي دي بره او د ټریفیک ډېر غټ نظام دی نو دا به ټول عمر دغه شانتې خوارزار موږ ګرځو نو دا کومې خبرې چې ښې خبرې دي او د کې د عوامو فایده ده نو دا موږ له اپریشیټ کول پکار دي بلکې موږ عوامو له خپله هم دا سوچ کول پکار دي چې دې اقدام سره نه صرف عوامو ته نه بلکې دغې دکاندارانو ته هم فایده ده چې دا کم دکاندار په دې مین روډ چې کم دکانداران دي ولې چې دا ګاډۍ ولاړې دي د وجې ټریفیک جام کېږي ته موټر سایکل څنګه صدر صاحب وي موټر سایکل به ودرېږي ګاډۍ به ودرېږي او دې سره 15 منټه چې دی یو موټر یا موټر سایکل والا ګاډۍ تلي نو دغه شانتې دا بلها ګاډۍ دی او دې ته دا خلک ولاړي نو دا روډ ډېر زیات باقي اوس الحمدلله ډېر حده پورې دا روډ چې دا صحیح شوی دی ټریفیک په الحمدلله ډېر ښه شوی دی اوس موږ ډېرې ګاډو والۍ نو چې هغه پکې روانې کله پکې داسې لاړ شي کله پکې داسې لاړ شي ټوټل نقصان هم دغه ګاډو والا شروع کړي او دغې وجې بیا دا مسلې جوړېږي نو کوشش وکړئ چې د ای سی صاحب چې دا کوم احکامات دي په دې کې موږ د دوی مرسته وکړو او څنګه صدر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې موږ صدر صاحب ته هم په دې باندې اپریشیټ کوو چې یاره دوی دغه احکامات چې دي فالو کړي دي او د ای سی صاحب د اقدامات چې دي دا یې خوښ کړي دي او ورسره ولاړ هم دی د دې پروګرام سره زه ظهور خان اجازه غواړم د الله په امان